نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال الله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هیڅ یو زنده سره ګرځیدون کې حرکت کون کې پزمکه بانی د مخلوقاتو نشته مگر الله تعالی باندې دا غي رزق دی چې دا څومره ژوند دی نو دومره به دې ساتي او بیا الله تعالی فرمایي چې کم کسان هغه مال ور سره د خرچي کوي اسراف نه کوي او کنجوسیم نه کوي او په دې مینس کې چې کوم لار د درمیاني لار د افراط او تفریط نه خالی دغه اختیارین د ډېر اوچت خلق دی ایماندار دي سورۃ فرقان آیت نمبر 67 او سورۃ هود آیت نمبر 6 ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې مالداری دې ته نه و چې سړي سره ډېر مالی عرض مال ته وي او عرض نور اسباب او سامان او ذرایع ژوند ته وي امام نووي العرض نه مراد هو المال چې سړي سره ډېر مال له بس دا ډېر مالدار دي ته وي ولکن الغنى غنى النفس لیکن چې کوم سړی هغه مستغنی دی ته وایي چې را د سم علاوه شي دی بس باغې باندې اکتفا کوي د زما حق دی او د چا ډېر مال ته کړيږي نه او نه هرس کوي او بیا دې خرچه کوي دغه شمارل نه کوي چې بس دومره مې ولګولې او دومره مې ولګولې ټول شپه او ورځ چې کومه دې په دغه کې تیر شي نه داسې نه کوي بعضې خلک داسې چې هغه منځونه خو ډېر کوي خو مستغني نه وي عبادات هم ډېر کوي مستغني نه وي که نه یو کس هغه ډېر نیک صالح و نو زموږ یو ملګری دی هغه سره په کمپنۍ کې د دې شیشې دا بوتلې نه دي دا بوتلې جوړوي د ورځې په نړۍ په لکاو دا دوایانو دا بوتلې چې دا جوړوي نو هغه ویله چې راغی نو داسې خلکو ته د نیکې خبرې کولې تقریر ورته وکړو او زما یو کس ما ته چې مړه تاسې د دې مخالفت کوي ما چې ټیک ده داسې چې ویل د دې مخالفت نه کوم خو داسې چې ویل د دې مطابق دا عمل نشته د هغې مخالفت کوم او دا څه بدله ته ورته شي لبادو ته ګورې چې جامې اغوستې دي پټکې په سر دی اوس پې پته ولګي که نه وایي چې کله مونږ کېناستلو حساب کتاب شروع شو نو هغه کیلړي و که نه خو سړي چې کوم دی په سوونه کارخانې او میلونه یې او څه نو هغه ما ته یې دین د دې لپاره نه راغلی چې دا ځان په قسم کې هسې په ځان باندې جامه او لباس پرده راځي خلک راته ښایسته نوم وایي ما هغه ته جوس ته ګوره سوچ حساب کتاب شروع شو چې شروع شو نو د پروسکني کال نه لکه پروس کال چې کومه ګټه شوه نو هغه 100 لکه 100 روپۍ ګټه شوه ده اوس څه کال چې ګټه شوې ده نو هغه شوې ده 99.99 تاسو ښه تعلیم یافته خلک یې په دې پوهېږئ 1.99 په ګټه کې چې پروس کال 100 روپۍ ګټلې مثال هغه ویل چې سره ګټلې دي نو څه کال 99.99 ګټلې دي 1.99 کم ثابتېدو سره سړي نه چې کوم خنزیر جوړ شو خنزیر قارون کې جوړ شو ما چې ګوره ته کنه سیب ته دی وسو ګوره
هلته خلقو ته ویل دنیا پرې دی، دنیا خوشی شی دی. دا چا ویلي دنیا خوشی شی؟ دنیا خو ډېره ښه شی دی. د دنیا نه بغیر هېڅ هم نه کېږي. خو حلاله دنیا، د حلال او د حرامې تمیز کوه. دا ته د چا ویلي دنیا خوشی شی دی؟ دنیا ښه شی دی. خوشي دنیا هغه دی چې هغه حرام وي. نن ما ورته ویل چې اوس دې ولدو هلته څه ویل او دلته څه وایي. په ګټه کې یو اشاریه کمی راغلی دی او مونږ له 2 میاشتې ټایم راکړو چې 2 میاشتو کې دا اشاریه تاسو پوره کړی نه نو ټول ختموم، ټول ځئ دا اشاریه پوره کوئ. زموږ د دایمه چې داسې شی دی چې دې ته ویل کېږي غنا نفس نه ویل کېږي. لیس الغنا عن کثرة العرض. ډېر مال چې کوم دی نو دا مالداري نه ده. دا نفس چې کوم دی دا مستغني وي. مستغني څه ته وایي چې دنیا ته معبود نه وي، د حرامو د حلالو تمیز کوي. په یو حدیث باندې عمل کوي که نه. هغه ګجر ماما چېرته ورته ویلو چاو د دعوت ورکړی چې مانځل یو مونځ راغلی بیا میخې مړه وه، بیا بل مونځ راغلی بله میخې مړه وای، بل مونځ بل هغه څلورم مونځ رانغوي څلورم میخه دا مړه کېږي. دا خبره خو چا په ټوکه په خندا کې به کړې، خو دا ټیک ده. ایمان امتحان غواړي، ایمان قرباني غواړي. ته خو امتحان د سر نه منې نه. سار مې سورت یاسین ویلی دی ټول عمر به زه ټیک ټاک یم نه به ناجوړه کېږم او نه به ما باندې غریبي راځي. دا تا د چه ویلی دي؟ وایي دا سورت یاسین نبی علیه السلام نه وایو، دا ولې غریب و؟ دا سورت یاسین نبی علیه السلام نه وایو، دا تکلیف یې ولې؟ دا امتحان څه ته وایي؟ معنا دا را چې د دې تلفظ د دې تلاوتونو سره په تا باندې الله تعالی د کفر غلبه نه راولي، د بدعاتو غلبه نه راولي، د حرامو غلبه نه صدر کوي نو هغه حلالي او چې کومه ژوند تېرې نه به د امتحاني پای به درجه اوچتېږي، عذاب بنئ. نو ته ولګېدلی تا خپل ژوند د کافرانو ژوند جوړ کړو چې د سهار نه ماښام پورې دا وظیفې کومه چې نه ناجوړه کېږم، نه غریبېږم، نه وږی کېږم، نه خفه کېږم. نو دا خو جنت دی، دا خو دنیا نه ده. په دنیا کې خو مؤمن څه ته وایي چې دی به په هر څه راځي. د مؤمن مثال صحیح بخاري کې نبی علیه السلام پیش کړی دی د خامې. بار بار به د خامه څه ته وایي؟ هغې پوس واښه ته وایي چې په شړ بیابان کې ولاړي او کله هوا یو طرف ته سملی او کله هوا بل طرف ته سملی او کله بل طرف ته سملی او بس آخري ته وچ شي او ختم شي. او دا کومه سوچ زمونږ دی، زمونږ مثال یې پیش کړی دی او د منافقانو پیش کړی دی. خو موږ هم دغه شانتي شذونه وینو. د دې مثال چې کوم دی د صنوبر د ونې دی. صنوبر څوک وایي چې نختر ته وایي او څوک وایي صنوبر بعینه یو ونه د هندوستان په ځنګلو کې شته او د شام په ځنګلو کې وه چې دا ډېره محکمه او ډېره مضبوطه ونه ده، ډېره محکمه او ډېره مضبوطه. علامه اسمعي وایي چې دا ونه خزان او بهار چې کوم دې ته څه نشي ویلی او دا ډېر عمر یې په سوونو کاله دی عمر دی. خو چې کله کټ شي که نه په یخ کې او دا وغورځېږي، چې کټ شي او دا وغورځېږي نو بس ایسته چې دی نو هغه ټوکړې ټوکړې وغورځېږي، ټوکړې ټوکړې. وایي د منافق مثال داسې دی چې په دنیا کې ژوند تېری هم دغه شانتې به وي، نه به خزان راځي نه به بهار راځي. مرغومې پیدا رہی او مرغومې مړ کېږي. د مرغومې په رنګ تاسو ته پته ده چې ګډوره چې کله پیدا شي سپین نو سپین مړ کېږي او چې تور پیدا شي تور مړ کېږي او چې خړ پیدا شي نو خړ مړ کېږي. د ګډورې یخته سپینېږي نه، ګډه چې توره پیدا وي نو توره مړه کېږي او چې سپینه پیدا وي نو سپینه مړه کېږي. لکه بعضې خلک وایي زما یخته نه تورېږي لکه سپینېږي، ځکه ما ته ګډوره یې مرغومې ځناورې په دغې رنګ کې پیدا وي په دغې رنګ کې مړ کېږي. دا خو به تا باندې دنیا د خزان و بهار راغلی دی، بیا هم داسې چل دی. معلومه دی ته هېڅ شی نه، نه د مظلوم څه سوچ در سره شته او نه ظالم څه سوچ در سره شته او نه زره خپله څه غم شته، نه د قبر څه غم شته نه د آخرت څه غم شته. نو دغه ګډوره مرغومه یې او ګډوره مرغومې به غټېږي او مړ کېږي به داسې به ځي. دا یاد ساتئ، دا خبرې چې مونږ کوو دا به ټول کوئ. سورت یاسین هم وایه، تبارک الذی هم وایه، خو د امتحان د مقابلې دپاره نه. د دې سره خو ایمان ښه کاملېږي که نه، او سړی د پیغمبر په سنت باندې عمل کوي خو ایمان پې کاملېږي که نه. او چې څومره د چا ایمان کاملي، د چا په ایمان کې سختي وي نو دومره دغه په امتحان کې سختي وي. لیکن ته خو امتحان منې نه، امتحان خو دا پرېښودلو. پلانکې را سره و او چې کله مونږ پلانکي ځګي ته لاړو
په لار روانو هیڅ چام چکن ونه کو ما ورته ما خو ځان سره به ونه ځئ که نه پارځي کې به دې خلک ودرئ دا تا د چا ویلي نبی علیہ السلام هجرت کې او د خلقو نه پټ روان دی او نبی علیہ السلام نه ابوبکر صدیق کله مخکې منډه وي کله شاته وي کله خی طرف ته کله ګس طرف ته وي او ورته ابوبکر ته څه مخکې رستو دی اخوا دېخوا منډې وي او د الله رسول وایي مخکې زما چې که څوک ناسي که نه چې په ما حمله وکړي ته بچ شي شاته منډه وهم چې څوک حمله کوي چې په ما باندې وکړي خی طرف ته ګس طرف ته د حفاظت لپاره من یې نه کو نبی علیہ السلام سره خوف ور سره په لاره باندې کله چې والله یعصمک من الناس چې کومه کله نازل شو نبی علیہ السلام چوکیدار ته آواز وکړو د خیمې نه چې ته ځه اوس الله تعالی زما حفاظت ذمہواري واخیسته ته خپل غم وسکوئ هغه هم د دشمن نه د بیمارۍ نه په نبی علیہ السلام سخته بیماري راغلې ده چې کله صحابي راغی ابو سعید خدری رضی الله عنه پکې خود عبدالله بن مسعود وایي د الله رسول ستا خو دومره تبه ده سخته تبه لکه دو انسانانو ته بچي بچاو ثواب هم ډبل دی کله چې وفات کېدل نو څومره تکلیف ته ورته خواته اوبه پرتې دي اوبه راخلي په ځان پسې مخ مبارک یې راکاږي او ان للموت سکرات د مرګ ډېرې زیاتې سختۍ دي د دې وجې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ما بیا دا شوق نه دی کړی دا غبطه مې نه ده کړې چېرې د پلانکي مرګ اسان دی د پلانکي مرګ ګران دی دا ته څه پته لګي دا تا ته چې ګران ښکاري کېدای شي دا اسان وي دا تا چې اسان ښکاري دا ګراني ستا دا خیال دی چې دا هټ اټیک وشي که نه د مرګ اسان نه تا ته څه پته را چې هغه ته الله تعالی کې ښه سړی نو ځان نه به یو چې بد سړی څومره تکلیف پې ورکړی او دا چې تا ته ښکاري چې دا مرګ سخت دی کېدای شي دا اساني الله غله حوصله ورکړي الله همت ورکړی هېڅ ورته هم نه ښکاري ډېر نیکان صالحانو زخمیانو که نه په پټو کې به او هېڅ ته ښه خوشحاله زندګي تېروله او بعضې خلک ښه روغ موټ صحیح سالم وي او تا تپوس ترې وکړه چې کومه په درد او په خفګان کې دي دا کومه خلک چې تاسو ته ښکاري دا خوشحاله دې مثال هم چې کومه دی دا خارق واله دی خو تاسو تاسې ویلی نه شي هسې ټوپونه وایي ځان هسې خوشحاله کوي که نه یو سړي خودکشي کوله نو چېرته شړ بیابان ته تللی چې ګوري هلته یو سړي دا خپې نشته دی او لاسونه دا په شګو ګرغړي او داسې ټوپونه وهي دی وایي چې لکه ته په وجود باندې روغ موټ یې او هغه دی ځان چې کوم دی نو خپې هم نشته لاسونه هم نشته دومره خوشحاله دی نو دی ولګېدل نو وایي چې هلکه بس خودکشي نه کومه بس ډډه لګول وروسته ورغلی چې ورور ته دومره خوشحاله ولې خوشحاله نه یم غرق شوی خارخ دی راباندې ته پوه شوې دا په دوی خارخ دی خارخ دا خوشحاله نه دي دا ټول خارختیان دي هسې میک اپ یې کړی دی هسې د خوشحالۍ انداز یې جوړ کړی دی که نه ته راغونې تپوس وکړه لاړ شه ورسره کښېنه ځان له چې څه ژوند دې رهی چې څومره خفه دي خوشحالي تش اطمینان امتحان نه ګورئ اطمینان د بیماری سره مطمئن د غریبۍ سره مطمئن او مستغني دا تش په ایمان کې دي په اسلام کې دي په تلاوت کې دي په صحیح عباداتو کې دي د الله په ذکر کې دي د الله په ذکر کې اطمینان قلبي ملاویږي وږي تږي نهر طهر و مطمئنو پس شي مطمئنو په ایمان او په عمل او په تقوا باندې بل طرف د خماړه دي هر څه شته د ژوند چې څومره سهولیات دي دا موجود دي لیکن بیا هم دی پریشانه دی دا ولې پریشانه دی ګناهګار دی د پیغمبر ویلی دی الاسم ما حاک فی نفسک ګناه څه ته وایي چې زړه خفه کړي زړه نیکي څه ته ویلی کېږي زړه دې مطمئن شي البر نیکي څه شی دی مطمئن به قلبک ستا زړه پې مطمئن شي دا د نیکۍ سره راځي د دې وجې نه چې کوم خلک نیکان صالحانو نه هغوی په خپل ژوند باندې مطمئن وو نه د الله نه ګیله کوله نه د رسول الله نه ګیله کوله نه شکایت کولو د خپل رزق منډه به وهې الله تعالی رزق بندوبست کړی دی که منډه دې وواله ښه رزق به درکړي هم به خوشحاله خو د حلال دپاره او که منډه دې نه واله تعالی به رزق درکوي تا به ژوندی ساتي په دې خبره ځان ساتي ګورې که تا منډه نه واله نو ته به ژوندی یې کله به سوال کې کله به خیرات غواړې کله د چا په در کې ناستې کله به چا توپیلي کله چا پسې وروسته ورپسې کله به چا ته پالش لګې خو چې کله تا خپل محنت کې خپله منډه خپله به خورې ښه به خورې تاله به الله درکوي نور دا مطلب نه دی چې الله تعالی رازق دی نو ته بس صم بکم عمي کښېنه بیا دنیا د سره پاره پیدا کړې ده بیا دا کار او کسب د سره پاره پیدا کړی دی
بیا د آلات او اسباب د څه دپاره پیدا کړي دي. بیا چې کوم دی داود علیه السلام ته ولې د خپل لاس باندې کسب کوه خوره. بیا د صحابه ولې چې کوم دی دا تجارتونه کول، ولې چې کوم دی دا نوکرۍ کولې، ولې زمینداري کوله، ولې چې کوم باغونه جوړول، دا به نه جوړولې که نه، هېڅ ته بغیر ناست وې که نه. په کار خو دا وه د دې ونې الله رازق دی، خو لیکن رزق په ته لټې، ته به طلب کې ورپسې کېږې به پسې خپل طلب ته به معبود نه وې. داسې به نه وی چې هلکه زما دې طلب او زما دې منډې ماله رزق راکړو. نه، رزق الله درکوي. ستا منډه محنت دی، سبب دی، الله تعالی د دې قدر کوي، د هغې قدر مطابق تعالی چې کوم دی د هغې بدل درکوي، ښه بدل درکوي. نور الله تعالی رازق. عبدالله زوی د عمر زوی د عاص رضی الله عنه فرمایي دا پلار او زوی د دې تاسو ته پته لري چې عمر چې کوم دی نو په 21 سال کې نکاح شوی دی، په 21 سال کې نکاح شوی دی که نه. اوس خلک به د عیاشي باندې اعتراض کوي، ما به خپلې رسالې کې لیکلي چې یاره دا په 9 کال کې څنګه چې کوم دی نو دا بالغه شو، څنګه ښځه شوه، نو ته په عجمو کې اوسېږې، په یخ علاقې کې یخ شی او یخ سوړ بلا یې. په عربو کې چې کوم دی امام ترمذي نقل کوي حضرت عایشه فرمایي چې په عربو کې د 9 کالو جنۍ بجې دا ښځه وه، دې ته به عربو ښځه ویله. په کور کې به چا ساتله نو پلاټ پسې خلکو خبرې کولې ورکه دا لور دي. 9 کال عمر یې شوی ته نه ورکې، دا خو امرأه ده، ښځه ده. نو دوی په 21 سال کې چې کوم دی پلار او زوی چې کوم دی نو دا په 21 سال کې چې کوم دی نکاح ته رسېدل دي، ځکه نوسی شو. نو دلته هغه نقل کوي چې رسول الله فرمایي قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما اتاه، رواه مسلم. چې کامیاب انسان هغه دی چې مسلمان وي. اوس ځان ته ګورو مسلمانان یو که نه، اسلام د نوم نه دی، سړي نوم عبدالله دی دا مسلمان دی، نو عبدالله خو د منافق نوم عبدالله ابن ابی ابن سلول. د یو سړي نوم چې دی نو هغه بل د مسلمانانو نوم دی، هغه مسلمان دی، په نوم باندې مسلمانی کې نه. مسلمانی د یو نظریه نوم دی، د سر نه واله تر خپو پورې، د کور نه واله تر ماحول پورې، د ماحول نه واله د حکومت پورې. دا غونډه زندگی دې ته سوی، دې ته اسلام وایي. نظامی زندگی د ژوند د تېرولو قانون او د هغې نوم دا اسلام دی. نو د ټولو لوی نعمت دا دی چې سړی مسلمان وي، کامیاب سړی دا دی سړی مسلمان وي. اوس موږ خپل ځان ته ګورو چې څومره مسلماني ده را پکې. اسلام به ټول منې، عمل کې به کوتاهي کېږي، کمزوري یو خلق الانسان ضعیفه، عملی کوتاهي دا برداشت کېږي، اعتقادي کوتاهي نه برداشت کېږي. په اسلام کې عملی کوتاهي دا دی چې ستا نه لږ کمی زیاتې کېږي، په مونځ کې، په روژه کې، په زکات کې، په حج کې. بیا پریشانه مې چې دا مې څه وکړه، دا څه کېږي، دې ته عملي کوتاهي وایي. یو سړی دی هغه یو شیز نه مني، مونځ نه منم، روژه نه منم، زکات نه منم، حج نه منم، ګیره نه منم، پلانکې شی نه منم د اسلام، دا نه منم، دا پیغمبر دا سنت نه منم، هغه سنت. دې ته بیا د دې گنجایش بیا نشته د مسلمانۍ سره، دی بیا مسلمان نه دی. یو انکار کول دی، یو په عمل کې کوتاهي کول دی. په عمل کې کوتاهي دا برداشت کېږي، د مسلمانۍ سره چلیږي، او یہ به کمزور مسلمان وي. خو لیکن انکار نه چلیږي، مسلمان دی ته وایي. ورزق کفافا، دی ته رزق ملاو شي. کفاف دی ته نه ویل کېږي چې یو سړی وایي چې زه څښا غوندې جامې مې واغوستې. رزق کفافا دی ته وایي چې بس الله تعالی دله ښه جامې ورکړي، ښه لباس ورکړي، ښه خوراک ورکړي، ښه کور ورکړي، ښه ګاډی ورکړي. دی ته هم کفاف وایي. اوس یو سړی د هغه سره ګاډي ضرورت دی، هغه له ګاډی هم ورکړي. ښه کور ضرورت دی ورته، ښه کور وله ورکړي. ګوره ښه کور، ښه ګاډی، ښه جامې، ښه خوراک، دې پابندي نشته. جرم چې کومه دی نو دا د شریعت خلاف دی. اوس یو سړی دی هغه سره قیمتي ډېر مال ورسره دی، ځان له ریخمو جامې اغوندي، و دې حرام خور دی، دې غلط سړی دی، د یو ډېره غټه ګناه وکړه. ته ریخمو جامې څنګه اغوندي؟ د سړی دا د ښځو دپاره دي، ستا دپاره نه دي. د انسانانو دپاره، د مسلمانانو بالغو سړو دپاره به په بعض ضروریاتو کې وي. یخنۍ نه مړ کېږي، بل څه نشته دی، جواد اغوندي. د اوړي نه خرابېږي، ګرمۍ نه نور څه نشته دی جامې، نو هغه واغوندي.
داسې بیماري پرې راغلې ده، داسې خارښ پرې راغلی دی، داسې زخم یې سوی دی، داسې وجود یې سوی دی، داسې تکلیف دی ورته چې بله کپړه برداشت کولی نه شي، نو هغه د ریخم استعمال کړي. یا په جنګ کې چې کوم ادیان استعمالولی شي د هغې دپاره استعمالولی شي، یا په خپلو جامو کې چې د ډول سینګار کوي نو په دې پابندي نشته دی. ډول سینګار کوي پابندي ته ځان اوس ښې جامې اغوندې که مونږ واغوستې نو بیا تاسو قاریږئ که مولوي صاحب ته وګورئ او ډول سینګار پکې پټه پې لګې یا کالر پې مزدار یا کپونه مپونه پکې یو 2 انچې 3 انچې نه دې پابندي نشته. خو یو سړي له الله مال ورکړی دی، اوس خپل مال خلکو ته سنډی دی، راغی اوس د ریخمو جامې واغوستې، د ریخمو جامې واغوستې، ما په دومره لکه روپۍ واغوستې. اوس دا چې کوي دا کار سره دا ناروا دی. لکه څنګه چې په دې ودونو کې دا قصې روانې، ټیک ته د ناوي دپاره یوه جوړه نیمه خاک ایستل ګناه نه ده، خو د وس مطابق. خو دا کوم رواج چې روان دی که نه، دی خو دا خاوندان هم غر کړه او دا خلک هم غر کړه او دا معاشره او دا ماحول هم تباه کو. جهیز څه ته وایي؟ نبي علیه السلام خپلې لور له څه جهیز کړی ته وښیه، کم جهیز وله کړی؟ حضرت عایشه چې را واده کېده ابوبکر صدیق وله څه جهیز کړی دی؟ حضرت حفصه چې نبي علیه السلام ته واده کېده حضرت عمر وله څه جهیز کړی دی؟ جهیز څه ته وایي؟ جهیز خو مرګ ته وایي. جهیز خو قبر ته سړی وړی دی خښې هغې ته وایي. خپل وس مطابق کار به کوي. دې وجې نه دنیا جینکۍ هم پاتې شوې بې واده، چې ته ورته وایې چېرې جي نکاح وشي دا واده راکوي، یا نه زه خو جوړ نه یم، ښځه زه خو جوړ نه یو. ولې؟ نو دې له به څه کول غواړي؟ دومره خوشې ماحول روان شو، دومره خوشې پاتې شو. دا میراث نه دی چې تا وله څه ورکړل نو لاړه میراث شو. میراث نه دی چې مړ شوې که نه نو د لور پکې خپل حق دی، په جهیز باندې هغه نه مواب کېږي. نو د دې وجې بل عجیبه سوچ دی که تا لویه کړه، تا پې سبق ووایو او په لور چې ډاکټري وکړې یو کس په 15 ورونو ډاکټري کړې، ځان یې پې غر کړی، 1 روپۍ ونه ورکوي، ټول خاوندانو له پیسې ورکوي. نو ما ورته چې غر شي لیکل خو به دې سره کړي وی چې یو تنخوا به ما له راکوي، یو تنخوا به چې کومه دی نو هغه به دې خاوند له ورکوي. نو په لوڼو دې دومره سبق وایو، نو زوی خو دا بیا هم په کور کې نو که کنځلي ورته وکړي نو څه به درله درکړي، خامخا به څه درکوي، مجبوره به مې شرمېږي به هم. لیکن لور هغه خو لاړه واده شوه، لیکل ورسره وکړه، په تا باندې دا فرض نه لري چې ته دومره غټ سبق پوهې ډاکټري پکې او هغه بیا لاړه شي پیسې ځان له ګټي، تاله 1 روپۍ هم نه درکوي، زوی نه خو ته په زور اخلي. او بیا چې کله روغه موټه غټه دې کړه، د هغې د هر قسم خیال وساتلو او غونډ نه منډه دې راواخېسته، هغې له دې ورکړه چې دا ستا شوه، ستا ښځه شوه، ستا مزدوره شوه. او خواښې که ښه وجو ښه او که بده وجو بیا هغه ظالمه، او کمګور ظالمه شو بیا خواښې ورکړه، هلته ور ولېږي. او بیا ورسره چې کوم دی د 20 کروړو روپو چې کوم دی سامان هم وکړي، لکه دا څه غضب دې جوړ کړی دی. زه خو یم د هغه د افغانانو نظارې کوي چې سم پیسې دې اخلي، سمې پیسې. نو دا د جهیز کیسې چې دا مه کوئ، ګوره دا ډېر خطرناک شی دی. نو ورزقو کفافت وقنه الله بما اتاه، د ټول نه اهم شی دا دی چې الله تعالی څومره انسان له صبر کي. د دې نه مطلب نه دی د ډېر دپاره به منډه نه وهي، ډېر دپاره دې منډه وهي، خو چې څومره څه وله ورکي نو په دې د صبر کې قناعت دې کوي. قناعت معنا د دې چې الله په دې فیصله راضي یم، دا زما دپاره پوره دي. دا جنت نه دی، جنت کې به قناعت وي. لکه جنت کې یو ورکوټه جنت دی، یو غټ جنت. اوس هغه غټ جنت والا جنت الفردوس والا هغه د ورکوټي جنت والا ته وایي چې ورور راشه زما را جنت واخلو، زه تا نه ورکوټی ماله راکړه. نه ورته چې ورور خپل غم کوه، دی ورته سر نه تیارېږي نه، ځکه الله به په جنتیانو کې استغنا او قناعت اچولی. هغه به په دغه معمولي شیز باندې راضي وي، په ورکوټي جنت په راضي وي، اوس تا نه جنت الفردوس نه اخلي. دا مؤمن صفت دی چې د سره څه ورسره دی، د بل سره به کینه نه کوي. دې ته قناعت وي، د الله په فیصله به راضي وي. د الله تعالی چې کوم تقدیر کې څه لیکلي په دې به راضي وي، خو په تقدیر کې معلق تقدیر دی په رزق کې چې تعالی به رزق درکوي، خو منډه به وهي نو الله به درله زیاتوي. بیا او که منډه نه وهي نو بیا به دغه شانتي نو بیا به تا ته دغه شانتي ښه رزق نه میلاوېږي، سوالګری به یې. قناعت دې ته وایي. تعالی الله څه درکړي دي او څه میلاوېږي، بس په دې راضي شه. وړاندې ګټې دپاره منډه کوه او زیات ګټه، دا مؤمن صفت دی. دې به څه وي؟ دې به قانع وي. حکیم زده حزام رضی الله عنه فرمایي سألت رسول الله فاعطاني، وایي ما د رسول الله نه یو ځل مطالبه وکړه، یا رسول الله ماله څه راکړه، ولې ورکړه؟
وای بیا رالما ثم سألت فاعطاني، بیا رالما چې نور راله سره کا، وای بیا مې ولا بیا راکړه، ثم سألت فاعطاني، بیا په دریم ځل لالما. نو دیم مطلب دا دی چې په اول وخت کې دی په سوال کې سم ماهر و، او دا یې ویلي د نبي علیه السلام د سوالګري سوچ هم دا یې ورته څه پته ده، سوالګري سوچ ځای دې سړي دا جب مې خالي کړی، دا سوالګري سوچي. دا صحابي چې کوم دی نو دې وروستو عظیم سړی جوړ شوی دی، اوس هم عظیم سړی دی، صحابي دی، لیکن دا عام سوچ هم دا دی چې ستا دې جب ته ګوري چې دنه مې دا واخیستی، دا پکول مې ترې واخیستی، دا واسکټ مې ترې واخیستی، دا هر څه مې ترې واخیستی، دی مې خالي دې پرېښودی. دا یي وایي په درېیم ځل چې ما مطالبه وکړه نبي علیه السلام څه مې غوښته هغې راکړه، نو ما ته وایي ثم قال یا حکیم، نصیحت راته کوي، نصیحت چلې زده کوي، ځانه لیونی به نه جوړې چې بار څوک سوال کوي ته ورته وایي غټ سټ ته دي وګوره، دا ته وګوره ستا را سټ ورکوټی دی چې هغه ته وایي دا غټ سټ دی. اوس که هغه چې کوم دی لوړ دی نو ته لوړ نه، ستا څه کار دی؟ د دې وجې نه هغه ته که ته خبره کوې نو هغه به د حکمت په طرز باندې کوې، د آدابو تحت پیغمبر نه زده کړه وکړئ. څنګه ورته وایي؟ ورته وایي یا حکیمو، حکیمه ان هذا المال خضر حلون، دا دنیا نه ده، دا مال دا شین هم دی او خوږ هم دی. یعنی یو طرف ته هغه ته دا ویل چې یاره شین دی خوږ دی ځکه ته بار بار راځې زما نه سوال کوې، خپه خو نه کو. بیا ورته وایي فمن اخذ بسخاوت نفس بورک له فیه، چې کله سړی پکې مستغني وي څه ورته میلاو شي بس په هغې باندې صبر کوي، الله تعالی په هغې کې ډېر غټ برکت اچوي، ډېرو مصیبتونه الله بچ کړي، په هغې راضي کړي. ومن اخذه باشراف نفس، چې کله دې حریص شي او چې پردی جب مې خالي کړه او بار بار راځي بار بار راځي او دا حاصلوي، نو لم یبارک له فیه، نو باقي بیا برکت نه وي، بس دی به اخلي او اخلي او مړیږي به نه. ویسه مثال دی وکانه کالذي یاکل ولا یشبع، د مثال لا کس دی چې خوري او مړیږي نه، جول بقر ورته لګېدی، د غوا بیماري ورته لګېدلې، خوري او مړیږي نه. والید العلیا خیر من ید السفلا، دا خپل وس مطابق خرچه کول ورکړه، دا لاس ته اوچت، دا رسایل لاس نه سوالګري لاس نه اوچت دی. قال حکیم فقلت یا رسول الله، هغه خو هم سم سړی ورته څه وایي، یو دم پوه شو، دماغو کې خبره راله، زموږ په دماغو کې خبره نه راځي، اسی اورو غره قسم دې اورو خو منو نه، نن په دماغو کې خبره راځي، بس اورنو معلومات یې زده کوه. اورته څه وایي؟ قال حکیم فقلت یا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا. وای دا الله رسول کمی ذات چې ترا لېږلی د حق سره، او زما دې هم د هغې ذات په نوم باندې قسمي چې د نن نه بعد زه د چا د دنیا نه مال بیازي نه، د دنیا نه دومره شی کم کم، بس ختم. نو بیا د هغې نه بعد څنګه و چې کله به کور ته راغی چاته به نه المال اوبه راکړه، هر څه به په خپله کول. ما د پیغمبر سره لوز کړی دی، نو بیا خو بیت المال ته خو دا مال خیراتي راځي که نه، دغه زمونږ ستاسو مال چې کوم دی دنیا پاکستان ته خیراتي راځي، خو هغه دغه لوړانې خوري، تاسو له پکې څه درکوي نه. نو چې زلزله وشي نو دوی پکې خیر وي، چې کله سیلاب راشي دوی پکې خیر وي، کرونا راشي دوی پکې خیر وي، چېرته بل آفت راشي دوی پکې خیر وي، لکه د بار دنیا نه پیسې راځي، نو څه تنظیمونه ووایي او څه حکومت ووایي، او څه ستاسو خال دی چې کله پیکیجونه راشي نو بیا وړو باندې چې کوم د شپې په 2 بجې 3 بجې چې کوم قړ وشي نو هغه مالدار کروڑپتیان یې وخوري، الله دې ورنال کړي، هغه ختم کړي. تاسو له خو نه درکوي، غریب له خو نه ملاویږي، محتاج له خو نه ملاویږي. خدایات ساتئ چې ګورئ دغې پیکیجونو مال او څه شی د چا کم دی ټول وباسئ د کور نه لرې کړئ، که نه دا آفتونه مصیبتونه به د کور کې هغې راوستي دي، ځکه پردی حق دی تاسو اخیستی دی. د یو سړي یو کوټه وه او د هغې چې کوم دی چا پټی وړی نه دی، هغه هم 15 بوجۍ چې کوم دی تخم اخیستی، 15 بوجۍ تخم یې اخیستی، خپل نوم یې پکې لیکلی دی. د چا د دیوال نه چې کوم یو ګیټۍ راوړېدلې ده، بزرګان دي ما ته معلوم دي، یو ګیټۍ ترې راوړې 2 لکه روپۍ اخیستې دي، دیوال کې چاو راغلی دی هغه 2 لکه روپۍ اخیستې دي. یا لکه دا مسلماني دجال له شي څه به کوو، دجال خو به له سرو زرو ډېري درکوي، بیا به څه کوو؟ دا دنیا په تندر مه لګوئ، لکه دا خپل ایمان چې کوم دی هم تازه کوي. نو د ابوبکر صدیق په زمانه کې بیت المال ته د ډېر غټ مال راغی، هغه ورته وایي وایي حکیمه راشه دا خپل مال دې ویسه، دا خو سوال نه دی. هغه ته وایي چې نه فیأبا ان یقبل منه شیئا، وایي نه قبلومه. بیا د هغه دور ختم شو، د عمر فاروق دور راغی، هغه ورته وایي چې حکیمه راشه ستا ډېر مال جمع شوی دی،
چې جماعت ته راوخت هغه انکار وکړو. عمر فاروق مسلمانان راغونډ کړه مشران وته یا معاشر المسلمین اشهدکم علی حکیم انی اعرض علی حقه الذي قسمه الله له فی هذا الفی. اے خلقو گواه شئ دا حکیم دی د په مال غنیمت کې په بیت المال کې ډېر مال جمع شوی دی زه ورکوم دی نه اخلي فیأبی ان یاخذه نو زه دا تقسیموم د په اډر باندې د په حکم باندې تاسو گواه شئ چېرې سبا له بیا څه مسله نه وي. ټول مال چې کوم دی نو هغې څه کو تقسیم کو نو فلم یرزع حکیم احدا من الناس بعد النبي حتی توفی. د وفاته پورې چې دی نو د چا نه چابک چې کوم دی نه دی غوښتلی. دومره مستغني سړی و د پیغمبر خبره واورېده یعنې دا نه چې یاره که بعضې وخت کې مجبوره شي څه غوښتل دا ناروا دي دا جایز دي. بعضې کارونه داسې دي چې هغه به تکې وریا زموږ ذمه باندې فرض دي. بعضې خلک وایي که نه دا مدرسې دپاره چنده کوي څوک یا د جماعت دپاره چنده کوي نو دا سوال نه دی دا فریضه ده. فریضه ځان له شی دی په دې پوهېږئ که نه. جماعت جوړول د مسلمان فریضه ده. مدرسه چولول د مسلمان فریضه ده. دا به ته چلې د یتیمانانو ساتل د مسلمان فریضه ده. دا به ته کې د مجاهدین حقیقي دپاره چنده کول دا د مسلمان فریضه ده. دا به ته کې لیکن مسلمان یې نه پېژني یهودي یې پېژني عیسائی یې پېژني هندو یې پېژني. تاسو چرته هم یهودیان چې کوم هغوی خپل مدرسې چې هغه هم دغه شان دي چلی حکومت ورله دومره پیسې ورکوي چې حیران به شي. هندوان خپل مندرې چې څومره چلی څومره شکرانې ورکوي ته به حیران شي. لیکن مسلمان جماعت چې کومه دی نو دغه دی په جماعت پسې دا ستاسو په دې موبایل راځي جماعت ته ستاسو په دې حکومت کې تاله لګېدلی دومره بیل پسې راغلی دی چې حکومت ته تاله لګولې ده. دا ډېر ښایسته خلک دی. په کار خو دا دی چېرې په دې څیزونو پسې او جماعت پسې په مدرسه پسې خو بیل له سر نه راتلی او که راتلی نو چې بیا خو په نیمه راتلی. لاړ شه هلته وګوره د هغوی چندې د هغوی بیلونه میلونه نشته د هغوی په هر شیز کې بلکې هغه هم پرې د حکومت په تندر مه لګوه خو ورک شو که نه. ستاسو نه تپوس کومه دا څومره خلک چې دي لکه نوکر پیشه خلک دي تاجران دي دکانداران دي یا دا نور خلک دی دا خو دي مسلمانان ښه کلک مسلمانان یې که نه. تاسو په دې خپله سرمایه کې ماهانه چې کومه دی نو څومره پیسې وباسئ. د مسلمان په ذمه باندې دا دي چې دی به ماهانه یا هفتوار یا روزانه دا خپلې ګټې نه یو خاص شی چې کوم متعین کوي چې دا به یتیم له ورکوم دا به غریب له ورکوم دا به ګاونډي له ورکوم زما په دې رشته کې تره دی ورور دی وراره دی خوریی دی رشته دار دی محتاج دی زه په دې باندې کوم څوک شته خیال مې تاسو ټول کې څوک هم نشته سره زمانه کم دی. ته لاړ شه هغوی وګوره د هغوی په هر شیز کې کوم پرسنټیج دی. تاسو چې وایئ که نه چې هلکه دا پلانکې د یهودو پراډکټ دی دا مه استعمالوئ دا مه کوئ دا مه کوئ دا ولې وایې په دې کې 2-3% چې کومه دی نو هغه ستا یهودیت قادیانیت پرویزیت ته ځي. لیکن د مسلمان زکات ته هغوی خپل ځای دی ورکوي. موږ څه کوو په کار خو دا یو مسلمان په ذمه داري چې دی 1,00,000 روپۍ تنخواه اخلي دی وایي چې زه دا 1,000 روپۍ چې کومه دی نو دا به زه ورکومه په دې کې لله فی الله دا 2,000 روپۍ به زه ورکومه لله فی الله. په دې باندې ستا هېڅ غریبي نه راځي او نه هلاک کېږي. دا نه کېږي. دا سوچ په کار دی. نو ګوره دا پرهیز دی دا سوال نه دی دا به سر ته رسو. لہذا په دې وجه باندې د مؤمن صفت داره چې دی به څه وي مستغني وي دی به بې پروایي څه چې ول الله ورکړي دي منډ به وهي د ښه دپاره په هغې به راضي وي. چا سره به کینه نه کوي چا سره به بغض نه کوي. سړی مالداره دی بس مالداره دی ستا هم دغه حق دی تاله درکړي دي. په دې وجه باندې د حسد هم دا آخري حدیث مختصر غوندې ترمذي حدیث دی هم د عبدالله ابن عمرو ابن عاص نه چې نبی علیه السلام د یو سړي په باره کې ویلو چې دی جنتي دی هغه سره تللی دی او 3 شپې ورسره کړي دي او بیا چې کله واپس راتلو نو ورته وویله چې ته څنګه جنتي ته خو زما نه ډېر کارونه نه کوې په تا کې څه صفت دی نو هغه ویله چې نور څه خو نشته خو یو صفت را پکې شته. ویل چې اوري وایي چې که الله تعالی چاله څه ورکړي که نه زما په زړه کې د سر نه راځي چې دا یې ولې ورکړه زه یم چې د دې حق دی دله ورکړه زما حق خو ماله به راکړوې ښه تا کې حسد نشته دی. دا حسد چې په چا کې موجود وي که نه دی ښه مؤمن نشي جوړېدی. نن زموږ زړونه د کینې او د بغض او د حسد نه ډک دي. دا ایستل غواړي. دا چې کله وځي که نه بیا به زموږ ایمان برابر شي استغنا به هم راشي قناعت به هم راشي صبر به هم راشي بل سره به نفرت بیا نه پیدا کېږي. او که دا نه نو کاته سره کاته خرابه ده. الله تعالی دې مونږ صحیح ایماندار جوړ کړي. الله دې زموږ زړونه دا پاک کړي او الله تعالی دې مونږ ته حلال رزق راکړي او د حرام نه دې الله تعالی مونږ محفوظ کړي. وما للبلاغ.